ګرانو کتونکو اویس مکرم خان چې ستارب محتاج نه دی هغوی سره هم خبرې اترې کوو چې هغوی څه تحفظات لري څه به وایي سر لومړی تحفظات چې موږ سټارټ کړو لکه د میټریک ایگزام چې کوم دی سنټر اف چینج وکړو هغې متعلق چې کوم د پرایویټ سیکټر دی کې څه مخصوص سکولونه یې کې زموږ سکول هم شامل و سنټر اف چینج شو نو هغه چونکې موږ ته چارسدی کالج الاټ شو نو بل دا چې چارسدی کالج شو تاسو ته ماحول پته ده چې کالج ماحول کې هلته کوم سیاسي سرګرمۍ پارټیانې ملوي سي هغه سټوډنټ چې کوم دی پوش اپ کوي او همدغه هغه لپاره چې کوم دا سټوډنټس دي دا آینده هم کالج ته روان دي نو دوی سپورټینګ کېږي نو هغه یو ډېر ایشوز موږ ته اداره کې سپیشلی په ډیسپلین کې دغه مسایل جوړ شو چې هغې سټوډنټانو هغه د سیاسي پارټو وغیره رنګونه واخیستل او هغه ډیسپلین ایشو د ادارو ته دغه پرایویټ سیکټر کې رادننه شو چې کوم سیاسي پارټیانې سرګرمۍ عملي سټوډنټ یونین په شکل کې نو بورډ نه یو دا مطالبه را چې آینده چې کوم د سکول سیستم سټوډنټس دي دوی له قطعا د کالج سنټر نه ورکوي باقاعده په ګورنمنټ سکولونو کې په های سکولز کې هایر سیکنډري لیول باندې هر ځای کې سنټر ورکړي خو چې ګورنمنټ کالج سنټر نه چې دغه سیاسي پهلو پکې سټوډنټ اجاګر کېږي نه میټریک لیول نه بل دا مطالبه ده چې اوس روان دی د انول 2 د میټریک ایگزام امپروومنٹ ایگزام د 9 او 10 نو فی الحال اوسه پورې بورډ دا پالیسی واضح نه ده چې دا به دوی په کم پالیسی میتھډ علي آی پر فرست ایئر سیکنډ ایئر د کلسټر په میتھډ بیلی او کنه چینج اف سنټر باغ شان مخصوص سکولونه کوي نو چې بورډ دا شیزونه بالکل ادارو ته مخکې نه ګراس روټ لیول نه سیشن سٹارټ نه دا پلان ورکړي چې آینده له عمل ردوی سره کې انول 2 دا تقریبا 5 یا 8 اکتوبر نه د ایگزام سٹارټ کیږي او اوسه پر څه واضح پالیسی نشته چې دا سټوډنټانو د ایگزام آی په کلسټري او کنه چینج اف سنټر باندې وي دریمه مطالبه دا ده چې څنګه د اف ای سی د ایگزام شو کلسټر ایگزام هالز مونږ بالکل سپورټ کوو یو های اقدام دی خو هغې کې چې کوم ډیټ شیټ جوړ شو هغې کې سټارټ چې کوم دی د فزیکس پیپر نه شروع شو چې ماشومانو سنټر هم چینج شو او یو هارد پیپر سټوډنټ ته فرست پیپر کې خودي شو نو چې کوم انډر ډیټ شیټ جوړیږي نو چې هغه څنګه مخکې نه دا سوچ چې د آرټس پیپر نه اسلامیات یا پاک سټډي یا مطالعه قرآن یو سافت کورنر نه به ماشوم ته پیپر سٹارټ وشو نو ماشوم به یو منټیلیټي جوړه واغې ته به سټډي ماشوم پکړه نو سافت پیپر نه موږ ته هارډر پیپر ته ډیټ شیټ دغه پلان پکار دی ګرانو کتونکو شمس سابقه کنټرولر د بورډ هغوی را سره موجود دی هغوی سره به خبرې اترې کوو څه به وایي سر په دې رزلټ باندې السلام علیکم الف خان سره ډیره مهرباني زه پروفیسور شمس المنیر پرنسپل پیس کالج د نورو مرګرو په شان د دې خبرې تایید کوم چې کلسټر سیستم ډیر ښه سیستم دی او دې سره به د نقل روکتھام وشي او ماشومان به سټډي ته مجبور شي خو د هغې سره سره زموږ څه تحفظات هم دي که کلسټر سیستم پروس کال نو هم زما کالج چې هغه په بورډ کې یو ټاپ پوزیشن اخیستی یو تھرډ پوزیشن اخیستی کمپیوټر ساينس کې فرست او په انجینرینګ کې تھرډ او سخت کال شکر الحمدلله ما خپل پوزیشن برقرار ساتلی دی کمپیوټر ساينس کې زما فرست پوزیشن دی او کمپیوټر ساينس کې زما په بورډ کې تھرډ پوزیشن هم دی خو د هغې سره سره هر نظام اصلاحات غواړي دې نظام کې هم د اصلاحاتو ضرورت دی لکه ټول ناول خبره څنګه چې زما مخکې ملګري خبره وکړه د ټایم مینجمنټ دی چې سپرډنټ صاحب فل اختیار دی هغه ته او څنګه چې خلک کوي چې ابسولوټ پاور کرپټس ابسولوټلی نو دغسې سپرډنټ صاحب سره لامحدود اختیارات دي او هغه وخت کې زما د ماشومانو نماینده هلته هېڅوک هم نه سپرډنټ صاحب پیپر څه ټایم شروع کړ او څه ټایم یې واخیسته نو د دې نګرانۍ لپاره هېڅوک هم نشته نو ځکه زه بورډ اتارټي ته دا تجویز پیش کوم چې آینده لپاره په هر یو حال کې هر یو ایگزامینیشن سنټر کې دی د پن د اتارټیز یو مشترک نماینده په یو حال کې یو نماینده دی ضرور زموږ د طرف نه موجود دی هغه دی بېشکه د پیپر د سٹارټ په ټایم کې او د پیپر د ختمېدو په ټایم کې خو چې زموږ د ماشومانو د تحفظ دپاره څوک موجود دی چې هغه دا کتی شي چې سپرډنټ صاحب زما ماشومانو له خپل ټایم پوره ورکړه د هغې نه علاوه د بعضې سپرډنټانو خصوصا فیمیل سنټرو کې د ماشومانو سره سلوک ډېر ناروا لکه د حال نه بار بیا تې شوز وباسل جرابې به هم تې وباسلې او دا 3 ګنټې به ماشومانې بغیر بوټانو بغیر جرابو په حال کې ناستې وي دا غیر انساني سلوک دی نو د سپرډنټانو د نگران عملی دی د اختیاراتو لګوټي د هغې د لږ شان لګام ورکړي شي دې نه علاوه ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته کار والو ټیک خبره ده ښه به یې مینیج کړي خو اوس د هغې د اتارټي سره د ټوپک والو سره د سپایانو حال ته راننوتل ته به علاقه فتح کوي ماشومان خو واړه ماشومان دي چې دا ټوپک ورته ماچو ولا راشي
د هغې ډېر زیات ډسټرب شي چې څه ورته ورځي هغه هم ترې نه هیر شي. نو دا خو هراسمنټ دی. نو زما دا عاجزانه تجویز دی بورډ والو ته چې مهرباني وکړي د سیستم کې د اصلاحات راولي. پرایویټ ادارې چې کومې دي دا یو غټ سټیک هولډرز دي، دی آن بورډ واغشتي شي او د دې تحفظاتو له دې ځای ورکړي. زمونږ کار زمونږ مطلب د بورډ په هیلپ کې دی، بورډ سره تصادم بالکل نه دی. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جان پرنسپل نیو مسلم کالج 410. پېښور بورډ چې کوم نظام رایج کړی د کلسټر سیسټم، زه فولي د هغې په حق کې ما مونږ د نقل بالکل خلاف یو. خو زما خیال دا دی چې په دې کلسټر سیسټم کې او په دې ایگزام کې په دې رزلټ کې چې د قابلو بچو د ټیلنټډ بچو کم حق والی شوی دی، زما د بورډ نه دا مطالبه ده چې انول 2 ایگزام دې نه کوي او د سیکنډ ایئر ایگزام چې کله وشي فری اینڈ فیر او ټیک ټاک مارکینګ وشي، داسې مارکینګ چې په هغې باندې د دې بچو اعتماد وي، هغه مارکس سره د فرست ایئر بیا همغه مارکس واچولی شي او د بچي رزلټ بیا وویستلی شي.